او بیا تفسیر ته تفسیر ځکه وایي چې په دې علم کې د قرآن مفهوم کل کر بیانول شي، یعنی دې علم کې د قرآن مفهوم بیانول شي، کولاول شي، ځکه ورته تفسیر وایي. پوه شوې؟ او بعضې علما وایي چې د دې معنی ده التعریتو، او د التعریتو معنی ده بربنډول. لکه عرب وی فسرت الفرس اے عریته، نو د دې ړومبنی الکشف چې کومه معنا ده او دا دویمه چې کومه معنا ده التعریتو، نو دا دواړه معنی یو شان دي د معال په اعتبار سره، ځکه چې بربنډولو کې ښکاره کول وي او کشف هم معنا ښکاره کول دي، نو معال د دواړو یو دی. بهر کې دا دویمه معنا ده. او دریمه معنا بعض علما بیانوي چې دا تفسیر مقلوب دی د سفر نه، خو بیا دواړو کې فرق دا دی چې د سفر د وجې نه محسوسات معلومیږي، د محسوساتو ادراک کیږي چې کوم شیزونه په نظر راځي، او د فسر او د تفسیر د وجې د معقولاتو ادراک کیږي، یعنی هغه شیزونه دې سره معلومیږي چې هغه په نظر نه راځي. دا د سفر او د فسر په مابین کې فرق دی. او څلورم قول دا د علامه زمخشري دی، هغه وایي چې تفسیر د التفسیرتو نه ماخوذ دی، او التفسیرتو دا هغه آلې ته وایي چې کومې سره دا طبیب او ډاکټر د مرض شناخت کوي، مرض ورسره معلوموي. او تفسیر تم تفسیر ځکه وایي چې دې سره د الله مراد معلومیږي. نو لغتن دا څلور احتمالات دي پکې. یو معنی د الکشف کولاول، دویمه معنی د التعریتو بربنډول، او دریمه معنی چې دا مقلوب دی د سفر نه، او څلورمه معنی چې دا التفسیرتو نه ماخوذ دی. او اصطلاح کې د تفسیر ډیر تعریفونه علماء کړي دي، خو پاغي کې خپل تعریف هغه د کوم چې امام سیوطی الاتقان کې را نقل کړي دي د ابو حیان الاندلسی رحمه الله نه، البحر المحیط تفسیر چې چالي کړي دي دا هغه تعریف کړي دي، او امام سیوطی الاتقان کې را نقل کړي دي. النوع السابع والسبعون کی التفسیر علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. یعنی تفسیر آغا علم دے چې پاغه کې نمبر اول د قرآن د الفاظو د ادائیګۍ کیفیت بیانېږي. قرآن د الفاظو د ادائیګۍ دې کې اشاره د علم التجوید ته او علم القراءت ته، چې د الفاظو د قرآن باندې با تلفظ او قراءت څنګه کې تاسو پوه شئ. دویم نمبر چې د هغې کم افرادی یعنی د مفرد ځان لا او کم ترکیبی احکام دي د هغې نه پکې بحث کیږي. نو دا افرادی د مفرد مفهوم دی کی اشاره د علم لغت و مدلولاتها دی کی اشاره د علم لغت ته لغوي معناګانې.
او چې کوم افرادی یا ترکیبی احکامات دي نو دې کې اشاره د علم الصرف، علم نحو، علم بیان او علم بدیع ته. نو او صرف کې د مفرد احکام بیانېږي چې دا کم باب دی، دا کوم صيغه ده، دا مفرد احکام شو. او نحو کې د مفرد احکام بیانېږي چې دا مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی. او علم بیان او بدیع کې دا د پوره جملې احکامات بیانېږي چې اوس دا جمله اسمیه ده په دوام دلالت کوي، دا جمله فعلیه ده نو تجدد او حدوث باندې دلالت کوي، دا ماضی د تیقن فائدہ کوي. اوس داسې احکامات دا د جملې سره تعلق ساتي، دا علم بیان کې او علم بدیع کې بیانېږي. نو دریم نمبر په علم التفسیر کې د قرآن د الفاظو چې کم افرادی احکام دي یا ترکیبی احکام دي هغه بیانېږي. تاسو دې باندې پوه شئ. څلورم نمبر چې د ترکیب نه بعد چې کله جمله پوره شوه نو په حالت د ترکیب کې چې کم احکامات او کم معانی د دینه معلومیږي، په تفسیر کې د هغه معانیونه بحث کیږي. هغه معانیونه چې کله جمله شوه نو اوس دلته کې حقیقي معنی مراد ده که مجازي مراد ده، عام ده که خاص ده. اوس د دینه کم حکم فائدہ کیږي، وجوب ته ثابتېږي، فرضیت ته ثابتېږي. نو دغه معانی چې کم د ترکیب په حالت کې د دینه ثابتېږي د الفاظو د قرآن نه، علم التفسیر کې د دینه بحث کیږي. نو دا اشاره د علم اصول فقه ته. وتتمات لذلك او دې سره نور اشیاء، علم الناسخ والمنسوخ چې کم آیاتونه ناسخ دي کم آیاتونه منسوخ دي، دغه رنګه اسباب النزول د دې آیات شان نزول سره د دې سره نو د دې شیزونو نه په تفسیر کې بحث کیږي. تاسو دې باندې پوه شئ. نو آسان دا چې علم تفسیر هغه علم دی چې یو خو په دې کې د قرآن د الفاظو باندې تلفظ کیفیت بیانېږي. قرآن د الفاظو تلفظ چې دې باندې بسنګ تلفظ کې. او دویم نمبر مدلولات، لغوي معناګانې د دې لفظ لغوي معنی سره د دې دویم پکې دا بیانېږي. او دریم پکې افرادی او ترکیبی احکامات بیانېږي. مفرد څه حکم دی، بیا د پوره جملې څه حکم دی. او څلورم نمبر چې د دې جملې نه کم احکامات ثابتېږي، اصول فقه والا یا فقه والا هغه احکامات بیانېږي. او څلورم د دې تتمات، د دې تتمات دغه ناسخ منسوخ وغیرہ علم او اسباب النزول شو. دې باندې پوه شئ. دا اوږد تعریف دی، علامه علوسی رحمه الله نقل کړی دی. آسان تعریف د علم التفسیر: علم يعرف به مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. سمعوا؟ علم يعرف به مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. چې دا هغه علم دی چې د دې د وجنه د الله مراد پیژندل شي. د وجنه د الله مراد د انساني طاقت مطابق څومره د انسان وسوي. دا مختصر تعریف دی، یاد بشي دا تعریف. نو دا دویمه خبره د تفسیر اصطلاحي تعریف. نورم بلا تعریفات علماء کړي. دریم نمبر د علم التفسیر موضوع. نو علامه علوسی رحمه الله فرمای موضوعه کلام الله تعالی. موضوعه چې د علم التفسیر موضوع د الله کلام دی. علم التفسیر موضوع د الله کلام دی. او څلورمه خبره د علم تفسیر غرض او غایت. نو دا هر علم غرض دا دو قسمه وي، یو غرض عام وي یو غرض خاص وي. نو غرض عام
دا د هر علم الفوز بسعادت الدارین. موږ سل علوم زده کوو چې د دارین او سعادت الله را نصیب کی. نو د علم تفسیرم دا یو عام غرض دی، الفوز بسعادت الدارین دا غرض عام دی، او هر چې غرض خاص دی چې دا هغه د هر علم جدا جدا وي. نو د تفسیر غرض او غایت معرفت معانی النظم، معرفت معانی النظم، چې د نظم یعنی د الله د کلام د معانی او معرفت او پیجندل. سله تفسیر زده کو چې د الله د کلام معانی زده کو، د الله د کلام معانی زده کو. نو دا ردی غرض او غایت معرفت معانی النظم. دی باندې پوه شوي؟ دا سلور خبره شو. پنځمه خبره د علم تفسیر شرافت، د علم تفسیر شرافت. نو د یو علم شرافت چې کوم یو علم اشرف العلوم دی نو د هغې مختلف وجوهات وي او مختلفو اعتباراتو سره هغه ته شرافت میلاویږي. خو دلته بالاختصار درې وجوهات هغه دلته ما لیکلي دیو هغه به بیان کو. یو شرافت د علم تفسیر باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع یعنی کله کله یو علم اشرف وي ځکه داغه موضوع اشرف وي. چې څومره موضوع شرافت والی نو دومره هغه علم شرافت والی. نو یو د شرافت به اعتبار الموضوع. دویم نمبر شرافت به اعتبار المقصود، به اعتبار چې د دې علم مقصد څه دی. نو چې څومره د یو علم مقصد لوی وي نو دومره هغه علم هم لوی وي. پوه شئ؟ او دریم نمبر به اعتبار ضرورت، چې څومره هغه علم ته ضرورت ډیر وي نو دومره د علم شرافت والی. اوس نمبر اول به اعتبار الموضوع، نو د موضوع په اعتبار د ټولو علومو نه اشرف دا علم التفسیر دی ځکه د موضوع د الله کلام دی او قرآن دا اشرف الکتب دی، اشرف الکتب دی. نو د موضوع اشرف الموضوعات شوا، د موضوع اشرف الموضوعات شوا. نو د دې وجنه دا علم اشرف العلوم وګرځیدل. دی باندې پوه شئ چې د علم التفسیر موضوع قرآن دی او قرآن اشرف الکتب دی. نو موضوع اشرف الموضوعات شوا، نو دا علم اشرف العلوم شو. دی باندې پوه شئ. او دویم نمبر به اعتبار المقصود، نو په اعتبار د مقصود سره هم دا علم اشرف دی. او ځکه اشرف دی چې د دې علم نه مقصود د قرآن مراد د الله معلومول او پاغي باندې عمل کول. د قرآن نه د الله مراد او پاغي باندې اوس د دې نه لوی مقصود بل نشته. د الله مراد معلومول او هغه باندې عمل کول د دې نه لوی مراد او مقصود بل نردی وجنه چې کوم علم کې دا حاصلېږي د هغه علم نه لوی علم بل نشته چې هغه علم التفسیر دی. ونه شي دا دویمه وجه. دریم به اعتبار ضرورت، به اعتبار نو به اعتبار ضرورت هم دا علم اشرف دی. ولی هر دینی او دنیوي کامیابی دا د علوم شرعیه سره متعلق ده. کته دینی کامیابی غواړي او که دنیوي کامیابی غواړي نو د دې تعلق د علوم شرعیه سره او د علوم شرعیه سره چشمه قرآن دی. نو د دې اعتبار سره هم د اهمیت ښکاره دی. او دې باندې پوه شئ چې هر دینی او دنیوي ضرورت د دې تعلق د علوم شرعیه سره. ماشه مې څه چلو ها د خیر د وجه په ناسته درځو نو خري. نو
علوم شرعیه سره او د علوم شرعیه سرچشمه قران دی او دی باندې پوه نو معنا دا شو چې دا ټول کامیابی که هغه دینی دی او که دنیوي دی دا محتاج شوی قران ته محتاج شوی چا ده قران ته نو قران محتاج الیه او تفسیر موضوع قران دی نو ردی وجه تفسیر د ټول کامیابو د پاره محتاج الیه شو نو ځکه افضل وګرځي او دی باندې پوه نو شرافت د علم تفسیر یو به اعتبار موضوع دا پیاد یادول غواړي دویم به اعتبار مقصود او دریم به اعتبار ضرورت شپږم خبره د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق تفسیر او تاویل په مابین کې فرق نو دا تاویل دا د اولن نه دی څنګه دی اولن مجرد دغه راځي اصل اول یؤول تاویلا د دې اصل معنی د لوټانا اصل معنی سره واپس کول دا لغوي معنی ده نو آیا د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق شته که نشته نو دې باره کې د علماو اختلاف دی ابو عبیده وایي چې د دې دواړو منځ کې فرق نشته د دې دواړو منځ کې فرق د دې وجې نه امام سیوطي رحمه الله الاتقان کې د ابو عبیده یو قول را نقل کړی دی لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه متقدمین یادی کچره دین تپوس وکړش چې تفسیر او تاویل کې څه فرق دی نو د دې بیان به نکړش یعنی شته نه پکې فرق دی باندې پوه شوي نو دی وایي چې تفسیر او تاویل کې فرق نشته خو جمهور علما وایي چې دواړو منځ کې فرق دی جمهور وایي چې دواړو منځ کې فرق دی اوس هغه فرق څه دی نو په دې باندې امام سیوطي الاتقان کې ډېر تفصیل لیکلی دی او هغه ډېر فرقونه ویلي دي تفصیل که بیا ګورئ نو الاتقان کې شته خو دلته مختصر ما 3 فرقونه را نقل کړي دي لومبنی فرق امام راغب اصفهانی رحمه الله وایي چې تفسیر عام دی تفسیر عام دی او تاویل خاص دی پوهیږئ ځکه د تفسیر اکثر استعمال دا په مفرداتو کې وي تاسو کې او د تاویل اکثر استعمال دا په جملو کې وي دې باندې پوه شئ د تفسیر اکثر استعمال مفرداتو کې وي او د تاویل اکثر استعمال دا جملو کې وي دا یو فرق شو دویم فرق امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله وی چې تفسیر قطعی وی تفسیر او تاویل ظنی وی تاویل ظنی وی او دریم فرق د تفسیر تعلق روایت سره دی تفسیر تعلق او د تاویل تعلق درایت سره دی ګوره تفسیر کې یو تفسیر بالروایت وی د یو آیت تفسیرو کې بل آیت سره د آیت تفسیرو کې احادیث سره د صحابو اقوال سره دا روایت ته ندی ته تفسیر وی هر چې درایت ته علوم عربیو د وجنا ته د قران یو نقطه بیان کې هغه ته وی تعبیر او دې باندې پوه شوي تفسیر تعلق روایت سره دی او د تاویل تعلق درایت سره دی دې پورې پوه شو نو دا د لفظ تفسیر متعلق شپږ مباحثو دویم مبحث هغه د لفظ قرآن متعلق دی المبحث الثاني فی لفظ القرآن د لفظ قرآن متعلق نو د قرآن متعلق د لفظ قرآن دلته یو څو خبرې زده کول ضروری دي نمبر اول د قرآن لغوي معنی او نمبر دویم د قرآن اصطلاحي معنی
نمبر سلورم د قرآن موضوع او پنځم غرض او غایت دې باندې پوه شوي. د قرآن لومبنی مبحث لغوي معنی. لومبنی د قرآن متعلق اختلاف دی چې دا لفظ قرآن علم دی او که مصدر دی. علم دی او که مصدر دی. نو دواړه احتمال پکې دي. بعض علما وایي دا علم دی او بعض علما وایي نه دا مصدر دی. صحیح شو؟ خو اصل کې دا اختلاف دا نزاع لفظي ده. نزاع لفظي خو مې ته ویل څه مې ته ویل اس کله به جګړه ونه کي چې احد الخصمین په غرض د آخر خبر شي اس کله به جګړه ونه کي. نو اوس دا علم دی که مصدر دی دا هم نزاع لفظي ده. دا اصل کې دی مصدر اصل کې دی خو علم بالغلبه ګرځېدلی دی. علم بالوضع نه دی. علم بالغلبه یعنی استعمال کې څه شي استعمال کې غالب استعمال کیږي د قرآن دغه چې مونږ کوم ته قرآن او د الله کتاب هغې دپاره. اصل کې دا مصدر دی او دې باندې پوه شو نو تطبیق پکې ممکن دی. نو اوس لومبنی احتمال دی کې دا دی چې دا مصدر دی د باب فتح یفتحون قرأ یقرأ قراءة وقرآنا او دا محموز اللام دی. محموز اللام دی او لغوي معنی د لوستل. د قرات معنی دا لوستل مشهور معنی ده. نو بیا قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دیم لوستل شي او په مخ د ځمکه دا یو کتاب دی چې د ټولو نه زیات لوستل شي. او دې باندې پوه شو. او دویم احتمال دا دی چې دا د باب نه سره نه دی او صحیح دی محموز نه دی. قرن یقرنو قرنن قرن یقرنو نو ګوره د لومبي احتمال مطابق دا حمزه اصلي ده. حمزه اصلي ده الف نون زائدتان نه دي او په دویم احتمال کې حمزه زائد د نون اصلي ده. حمزه زائد د نون اصلي ده او د قرن یقرنو معنی د ملنا پیوس کېدل یو ځای کېدل. او بیا قرآن ته قرآن ځکه وایي چې د لفظ د لفظ سره رکوع د رکوع سره او صورت د صورت سره یو ځای دی نو ځکه ورته قرآن ویلی شي. او دې باندې پوه شوې. خو که دې ته محموز الله اخلي او که صحیح اخلي بهر دونو صورت دا و مبني للمفعول ګرځي. قرآن به مصدر مبني مصدر کله مبني للفاعل وي یعنی د فاعل په معنی او کله مصدر مبني للمفعول وي. نو دواړو صورتونو کې دا مصدر دی او دا مبني للمفعول دی. نو یا په معنا د مقروء سره دی. په معنا د مقروء خو بیا پکې قانون لګېدلی او یا په معنا د مقرون سره دی. دواړه معنا احتمال لري. لغوي معنا باندې پوه شوي دوه احتمال شو. او اصطلاحي تعریف تاسو د اصول کتابونو کې ویل دي القرآن کلام الله تعالی المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة. یادم کو القرآن کلام الله تعالی المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف بلا شبهة. یعنی قرآن دا د الله کلام دی. دا د الله کلام دی. او بعض علماء وی چې دا د قرآن امتیاز دی چې دا د الله کلام دی. نور چې څومره آسماني کتابونو نو دا د الله کلام نو. دا د الله کلام نو. اگر چې بعض علماء په دې خبر رد کوي وی دا ټول د الله کلام دی. کاغه مخکینی کتابونه دي او کاغه قرآن دی. قرآن کې الله تعالی فرمای
يحرفون الكلمة من بعد ما عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. دا سره یو بل ځای کې راځي چې حد چې هغه د بنی اسرائیل مبارک راځي چې د الله کلام اورېد او دا غي نه بعد دا غي نه انکار وکړو. آیات خو ما نه هېر دی نو آلته د کلام الله نه مراد څوک وایي دا خو هغه کلام دی چې هغه موسی علیه السلام ځان سره اویا نقبا بوتلې کوی تور ته او آلته د الله خبرې واورېدې صحیح شو او بیا یې هغې کې تعویلات شروع کړل چې دا خو مونږ الله ونه لیده او چې دا واقعتا الله وکنو ارنا الله جهرتا مونږ ته الله دغسې وښې هله به مونږ ایمان راوړو. خو بعضې علما وایي نه د دې نه مراد تورات دی نو تورات یې واورېده او بیا یې هغې کې تعویلات کول نو چې هلته کې د کلام الله نه مراد تورات شي په تورات باندې د کلام الله اطلاق وشو که ونه شو. دغه ځای نه بعضې علما استدلال کوي چې دا سابقه کم کتابونه دي هغه هم د الله کلام اگر چې مشهوره دا ده چې قرآن د الله کلام د نور نه دی دې باندې پوه شوئ نو قرآن دا د الله کلام دی. المنزل علی الرسول نو دا تشدید سره ویل شي المنزل او دا تخفیف سره لوستل شي المنزل دواړه ټکي دي نو کدا د المنزل د تنزیل نشي نو د دې معنی د تدریجا نزول تدریجا نزول یعنی لګ لګ نازل اول لګ لګ نازل اول او کدا المنزل شي د انزال نشي نو بیا معنی د یکمش نازل اول یکمش نازل اول او د قرآن نزول دا درې قسمه دی. نزول د قرآن یو نزول تقدیری دی یو نزول چې دا په 15 شعبان د دې فیصله وشوه شب برات کې چې دا کم راتلونکی رمضان دی نو په دې کې به قرآن نازلېږي دې ته نزول چې صرف فیصله الله وکړه. او دویم نمبر نزول دا د لوح محفوظ نه دا دنیا والا اسمان ته دی سمای دنیا ته او دې باندې پوه نو دا یکمش شوی دی او دا په یو شپه د لیلة القدر کې شوی دی انا انزلناه فی لیلة القدر او دې باندې پوه شوې د هغې لږ تفصیل به راشي چې دا نزول څنګه وروستو را روان دی نو دا یکمش شوی دی د دې وجې نه الله هغې سره د انزال ذکر کړی دی انا انزلناه داسې نه وایي چې انا نزلناه لکه هلته انزال او تنزیل نه او دې باندې پوه شو نو دویم نزول دغه شو. او دریم نمبر نزول د اسمان د دنیا نه دنیا ته په حضور پاک باندې نازلېدلو نو دا 23 کاله کې شوی دی لږ لږ نازل شوی نو دغه ته تنزیل ویلو. نو چونکې دا قرآن اسمان د دنیا ته یکمش راغلی دی نو ځکه دا لفظ مونږ المنزل هم ویلی شو د انزال نه او بیا د اسمان د دنیا نه په حضور پاک باندې 23 کاله کې نازل دی نو ځکه المنزل هم ویلی شو او دې باندې ورسېدی المنزل علی الرسول نو دا المنزل دې سره تینا هغه کتابونه ووتل چې کم المنزل نه دي کم المنزل نه دي لکه دا زمونږ ستاسو مخې ته چې عام کتابونه پراته دي نو دا مصنف دي او منزل دا تصنیفات دي تنزیل نه دی او قرآن تنزیل دی تصنیف نه دی او دې باندې پوه شوئ. علی الرسول په الرسول کې الف لام عهد خارجي دی مراد تینا پیغمبر علیہ السلام نو دې سره نور آسماني کتابونه وتل چې هغه زمونږ په رسول نه دي نازل هغه نور انبیاء باندې نازلو نو الرسول سره هغه کتابونه خارج از دې باندې پوه شوئ. او دا رسول بروزن فعول په معنا د مفعول سره دی دا وزن فعول
دام کله مبني للمفعول وي او کله مبني للفاعل وي او دا وزن د مبالغه دی نو رسول د رسالت نه دی رسالت معنی د پیغام نو د رسول معنی د پیغام رسانه والا پیغام رسانه ځکه ورته پیغمبر وي پیغمبر اصل کې دا سره موږ به تخفیف کړه پیغمبر یعنی پیغام رسانه والا او المکتوب فی المصاحف نو مصاحف دا جمع ده د مصحف مصحف څه ته وایي مصحف ویل کېږي هغه کاغذات ہوتا چې هغه کې قرآن لیکل شوی دی هغه کې قرآن لیکل شوی دی هغه ته وایي مصحف او المصاحف دې کې الف لام عهد خارجي د پاره دی د دین مراد د قراء سبعه مصاحف دي قراء سبعه نو قراء سبعه کې یو د امام نافع مدني او دویم د امام ابن کثیر مکی او دریم د امام ابو عمر بصری سلورم ابن عامر دمشقی پنځم د عاصم کوفی موږ د مقلدین یو قرات کې ښه او شپږم امام حمزه کوفی او اوم امام کسائی دام کوفی دی او دې سره دې باندې پوښوي نو د المصاحف نه د دې او قاریانو مصاحب مراد دي دغه ته مراد او بیا ورپسې بل ټکی دی المنقول الینا نقلا متواترا نقلا چې مونږ ترا نقل وی په تواتر سره مونږ ترا نقل وی تواتر سره نو نقل متواتر څه ته وایي چې په هر زمانه کې دومره خلکو نقل کړي چې عقل د هغه خلکو په دروغ اتفاق محال ګڼي هر زمانه کې دومره خلکو را نقل کړي وي چې عقل محال ګڼي چې دا دومره دي دروغ وایي دومره دي دروغ وایي یو کس به دروغ وایي دوه به وایي درې به وایي سل به وایي خو قرآن په هر زمانه کې په لکونو خلکو را نقل کړي دی نو عقل دا جایز ګڼي چې دا دومره خلک ته دروغ وایي دې باندې پوهیږئ او تاسو ته بیا ما ویلو متواتر درې قسمه دی یو متواتر بالاسناد دا متواتر لفظي وایي متواتر بالاسناد او متواتر لفظي متوي چې راویان په هر زمانه کې دومره ډیر وي چې عقل داغي اتفاق په دروغو محال غني ما يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب توافق نه وي ګورم اصول حدیث کې کوم لفظ راځي توافق نه دې کې فرق دی تواطؤ هغه اتفاق دی وي چې په مشورې سره راجمع شي مخکې نه پلان جوړ شوی چې داسې کار وکړو ا دې باندې پوښ توافق اتفاقی طور بس حسن اتفاق ته چې دا چلو شو دې ته توافق وي ا دې باندې پوښ نو چې عقل محال غني دا غي په دروغ راجمع کېدل بل دې متواتر بالتعامل اوس متواتر بالاسناد دا خو دنیا کې یو څو روایت دي دا ډېر کم او متواتر بالتعامل څه ته وایي دا هغه متواتر دی چې هر زمانه کې په دې باندې دومره خلکو عمل کړي چې عقل ناممکن ګڼي چې دا ټول دې دروغ وایي دومره خلکو په عمل لکه مسواک اوس هر زمانه کې مسواک باندې عمل دومره خلکو کړي دی چې عقل ممکن نه ګڼي چې دا ټول دې په غلطه دې باندې پوښ دې ته متواتر بالتعامل او چې دا سوق د دینم دې تم غلط وي نو پوښ دا عقل مسخه شوی دی دا عقل مسخه شوی دی دا سې ډیر چیزونه دي د پخوا زمانه نه متواتر را روان دي او په هر زمانه کې په دومره خلق عمل کوي چې عقل ممکن نه ګڼي چې دا ټول په غلطه او دې باندې پوهیږي نو چې څوک د هغه خبرو نه انکار کوي نو پوښره د عقل مفلوج دی عقل بیکار شوی دې ته وایي متواتر بالتعامل
دریم نمبر متواتر بالطبقات. متواتر بالطبقات. نو متواتر بالطبقات دی ته وای چې هر زمانه کې یو جماعت را نقل کړي، یو جماعت د بل جماعت نه، بل جماعت د بل نه، دی ته متواتر بالطبقات. او د قرآن تعلق دې سره دی. قرآن موږ متواتر دی، نو دې دریم قسم سره د تعلق دی. یعنی قرآن هر زمانه کې یو لوی جماعت را نقل کړي دی او د هر یو طبقې نه بلې طبقې اغستره، د بلې طبقې نه بلې اغستره الی یومنا هذا، تر نن پورې را رسېدلی دی. او دې باندې پوه شو. څلورم د متواتر بالقدر المشترک. نو متواتر بالقدر المشترک دی ته وایي چې دا کارونه ګڼ دي، هر یو کار ځان ځان له خو خبر واحد دی. هر یو کار ځان ځان له خبر واحد دی، خو دې ټولو کې یو خبره موجود ده. دې ټولو کې یو خبره، نو اوس دا یو چې والی نو دام خبر واحد دی، دا بل چې والی دام خبر واحد دی، دا بل چې والی دام خبر واحد دی، خو مشترک طور د دې ټولو نه یو خبره معلومیږي، هغه خبرې ته وایي متواتر بالقدر المشترک. متواتر بالقدر، لکه مثال اوس د پیغمبر علیه السلام معجزات، نبی علیہ السلام معجزات چې کوم حسي معجزات وو نو هغه عموما خبر واحد دی. عموما خبرې د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه اوبه راوتل شو، صحیح شو، ورسره د اوښې خبرې کول شو، دغه رنګې دوو ونو ته اشاره وکړه، هغه یې را روانې شوې. په دې باندې پوهېږي؟ داسې نور بلا معجزه. اوس دا هر یو ځان ځان له خو خبر واحد دی، خو د دې ټولو نه مشترک طور باندې یو خبره معلومیږي چې دا پیغمبر صاحب معجزه و. دا پیغمبر صاحب، نو دا صاحب معجزه کېدل دا متواتر بالقدر المشترک. په دې باندې پوه. نو که یو سړی نعوذ بالله وایي چې زه دا نه منم چې د نبي علیه السلام ګوتو نه اوبه وتې وي، نو په دې نه کافر کېږي. کافر کېږي؟ نه کافر کېږي. نور حکم ځان له مسله ده. خو که دې دا ووایي چې زه نه منم چې پیغمبر معجزې والا و، نو دې سره خو سړی ایمان نه وي. پوهېږې؟ نو صاحب معجزه کېدل متواتر دي، خو دا هر یو ځان ځان له متواتر دی. او دې باندې پوه شو. یا لکه مثال د حضرت علی رضی الله عنه د بهادرۍ واقعات، نو هر یو واقع ځان ځان له خبرې واحد دی، خو د دې ټولو واقعاتو نه دا معلومیږي چې حضرت علی شجاع سړی و، بهادر سړی و، نو د هغه بهادر کېدل دا خو متواتر دي، خو دا هر یو واقع دا خبرې واحد دی. یا د حضرت عمر د عدل او د انصاف واقعات، نو هر یو واقع ځان ځان له خبر واحد دی، خو د دې ټولو نه مجموعي لحاظ سره یو مسله معلوم شو چې حضرت عمر عادل انسان و، نو د هغه عادل کېدل دا متواتر دي. او دې باندې پوه شوئ. بهر کې متواتر دغه څلور قسمونه دي، او د قرآن تعلق دا دریم قسم سره دی. نو المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهتن، یعنی هغه کتاب چې هغه را نقل شوی دی الینا مونږ طرف ته، نقلا متواترا هغه نقل چې هغه متواتر وي. صحیح شو. او بلا شبهتن، دا بلا شبهتن دا زمونږ په نسبت باندې تاکید دی. دا څه شی؟ تاکید دی، ځکه چې کم یو کار یا کم یو خبره متواتر وي نو هغه به وي بلا شبهتن، هغه به وي بلا شبهتن، دا سره لازم ده. نو دا بلا شبهتن تاکید شو، ځکه متواترن نه په خپله معلومه شوه چې دې کې شبه نشته، او تصریح وکړی شو بلا شبهتن باندې، نو دا تاکید د ما قبل شو. او دې باندې پوه شوئ. او امام جساس صاحب د احکام القرآن ابو بکر الجساس هغه وایي چې دا بلا شبهتن دا تاکید نه دی، دا احتراز دی د خبرې مشهور نه. دا احتراز دی د خبرې مشهور نه، ځکه هغه وایي چې مشهور قسم من المتواتر، قسم چې دا متواتر یو قسم دی، خو په خبرې مشهور کې شبهه وي او په خبرې متواتر کې شبهه نه وي، نو بلا شبهتن سره احتراز راغی د خبرې مشهور نه.
او دی باندې پوه شئ القرآن کلام الله تعالی قرآن دا د الله کلام دی المنزل علی الرسول چې نازل کړی شوی د پیغمبر علیه السلام باندې المکتوب فی المصاحف لیکل شوی د مصاحفو کې المنقول الینا او نقل کړی شوی د زمونږ طرف ته نقلا متواترا په نقل متواتر سره بلا شبهه بغیر د شبهه نه نو دا دویمه خبره وا د قرآن اصطلاحي تعریف دریمه خبره د قرآن موضوع د قرآن موضوع د قرآن موضوع څه ده نو دې باره کې د علماو ډېر اقوال دي یو قول چې موضوع د قرآن توحید د الله تعالی سموي توحید د الله تعالی دویم قول علامه عبید الله سیندی رحمه الله وی چې د قرآن موضوع جهاد دی قرآن موضوع جهاد دی او دریم دا به زمونږ استاد محترم قاضي صاحب وي خو دې کې لږ تفصیل لیکه تفصیل دار چې موجودات دو قسمه دي موجودات یو توي واجب الوجود او دویم توي ممکن الوجود یو توي واجب او دویم توي ممکن الوجود د دې توي خبره مکو یو توي واجب الوجود او دویم توي ممکن الوجود نو واجب الوجود څه توي واجب الوجود هغه ذات توي چې هغه کې درې خبرې وي څو خبرې وي نمبر اول داغه وجود ذاتی وي داغه وجود ذاتی وي نو دا یو الله دی دا الله نه ما سیوا چې څومره شیزونه دي داغه وجود ذاتی داغه وجود عارضی او مستعار دی هغه الله موجود کړی دی او الله بل چا نه موجود کړی الله موجود دی بذات خود او دې باندې پوښتنه چې داغه وجود ذاتی وي نمبر اول نمبر دویم چې داغه وجود ضروری وي او عدم محال وي وجود ضروری وي عدم محال وي او نمبر دریم چې د همیشه نوي او د همیشه د پاره دې د همیشه نوي او د همیشه د پاره وي دیوانه پوښوي نمبر اول چې دا وجود ذاتی وي نو دا سه ذات هم دنیا کې یو الله دی چې دا وجود دا ذاتی دی یعنی الله نوم هی د دې وجود دی الله نوم هی د دې وجود دی دا الله نه ما سیوا چې څومره شی دي کاغه جمادات دي او کاغه زنده سر دي اور څومره شیزونه دي نو دا ټول وجود دا ذاتی نه دی دا مستعار دی هغه الله موجود کړی دی او الله اچا نه دی موجود کړی خپل موجود دا یو دویم چې وجود ضروری وي او نشي محال وي خامخا به موجود وي نش په د سره راتلې نش نو دا یو الله بل څوک نشي کېږي زمونږ وجود ضروری دی یعنی به امر کم ضرورت او نو عدم محال لګینه بیا مرګ بنا راته او دریم نمبر چې د همیشه نوي او د همیشه د پاره نو چې کم ذات د همیشه نه ناغه تمو ازلی ابتدا نه د معلومه او چې د همیشه د پاره وي یعنی انتهای نه د معلومه نو هغه ذات ته وي ابدي ابد او ازل د دوړو مجموعه د سرمد دوړو مجموعه سرمد نو دا یو الله دی دا یو الله دی دویم د ممکن الوجود نو ممکن الوجود څه ته وایي مستوى وجوده وعدمه چې دا وجود او عدم برابر وي چې دا وجود او عدم برابر وي نو بیا دا ممکن الوجود په دوه قسمه دی یو ته وایي جوهر او دویم ته وایي عرض یو ته وایي جوهر بل ته وایي عرض
نو جوهر دا قائم بالذات وی، قائم او عرض دا قائم بالغیر وی. قائم لکه دا دیوال دا جوهر دی، دا قائم بالذات دی، صحیح. او دا رنگ دی دیوال دا قائم بالغیر دی، عرض دی. تیرے دی دیوال نه لري کا او بیا ته د سوجود خو داس نشته. دا دی باندې یا لکه دا ګیره شو، دا جوهر دی، دا څه دی؟ جوهر دی. خو د دې دا تورواله دا عرض دی، دا په خپل وجود نه لري، هغه د ګیرې سره قائم دی. او دې باندې پوه شوي. انسان دی جوهر دی، خو د انسان دا رنگ دا عرض دی، دا د سره قائم دی. نو څومره الوان رنگونه یا دغه رنګ چې څومره بویونه دي، بویونه دا ټول اعراض دي، ټول سری رنگونه شو، بویونه شو، ذائقې شوي، نو دا ټول اعراض دي. دا وجود بذات خود نه لري. اوس خوږواله نو ته ماته وخی خوږواله، خو چاته به چینی خوږه ده، دې کې خوږواله ډېر دی، چای کې د خوږواله، الوا کې د خوږواله. اوس دا ټول څیزونه ته لري کا او دقسې خوږواله وخی نشته. دا عرض شه کنه. او دې باندې پوه شوې. دا دیو جوهر شو، بل خبره ذهن ته راغله. بیا دا جوهر دوه قسمه دی، یو مجرد مجردات او دویم مادیات. مجردات څه ته وایي؟ چې دا فزیکل باډي نه لري، داسې څه وجود نه لري. وجود چې موږ پښتو کې ورته وجود وو، څه وجود او څه جسم جسم نه لري، لکه روح، فرشته. او د دې لپاره څه داسې جسم شته نشته. او دویم د مادیات. نو مادیات هغه څیزونو ته وایي چې د هغې داسې وجود وي، جسم جسه لري، دې ته مادیات وي. بیا دا مادیات څلور قسمه دي. یو ته وایي جمادات، دویم ته وایي نباتات، او دریم ته وایي حیوانات، او څلورم ته وایي انسان. نو دا جمادات په دې کې فقط وجود دی، بس دا موجود دی، نور پکې څه نشته. او دې باندې پوه شو. نباتات په دې کې وجود هم دی، ورسره نموم دا بړوتري، دې کې غټواله راځي که نه راځي، دې کې نموم ده. او څلورم حیوانات، نو په هغې کې وجود هم دی، په هغې کې نموم ده، خو یو دریم شی دی حس او حرکت بالاراده. حس او حرکت. اوس ګوره چې کم نباتات دي په هغې کې حس هم نشته، چې ته لاس یې وړې هغې پوهېږي نه پوهېږي. حرکت بالاراده هغه هم پکې نشته، خپله خوښه چېرته تللی نشي. حیوان کې الله تعالی دا صفت پیدا کړی دی چې دی حس هم لري او دی حرکت بالاراده هم لري، په خپله اراده باندې دی حرکت کوي. نه پوه شوئ؟ تا دې باندې پوه شو. او څلورم نمبر دی انسان. نو ګوره انسان ته الله وجود هم ورکړی دی، موجود دی، دکې نموم راځي غټوالی، دکې حس او حرکت بالاراده هم شته، خو د دې درې واړو سره سره یو څلورم شی دی په ده کې عقل، هغه نور حیواناتو ته الله تعالی. او دغه انسان د قرآن موضوع ده، دغه انسان د قرآن. او دې باندې پوه شوئ؟ تفصیل بتایا ان شاء الله. نو دا قرآن موضوع ده. دا څو خبرې شوې؟ درې. څلورم نمبر د قرآن غرض او غایت. غرض او غایت. واما غرضه فهو الاهتداء بهداية الله والتمسك بالعروة الوثقى والوصول الى السعادة الابدية. نو د دې غرض نمبر اول د الله په هدایت باندې ځان مزین کول، هدایت حاصلول، چې موږ ته هدایت ملو شو، په نیغه لار روان شو. دویم په مضبوطې کړای منګولې لګول. مضبوطه کړای څه ده؟ همدې قرآن ته الله حبل الله المتین پیغمبر علیه السلام ویلی دی، وحبل الله چې دا د الله رسای د مضبوطه. نو چې ته په دې قرآن منګولې لګې نو دا وتا ډایرکټ الله ته رسوي. او څلورم سعادت ابدیه،
یعنی همیشه والا سعادت او نیکبختیا هغه ته ځان رسول دا د قران غرض او غایت ته چې قران مونږ دې د پاره لولو دې د پاره زده کو چې مونږ ته هدایت ملوش صحیح شو او دویم چې مونږ مضبوطه کړای کله دې معنی ته اسلام ممکن او صحیح د قران کې اسلام په معنی راغلی دی پاغي باندې منګولې لګول او دریم هغه سعادت ته ځان رسول چې کوم همیشه والا سعادت ته نه ختمېدونکي دا د قران غرض او غایت دا خبره زين تراله دا خو دوه مباحث شو دریم مبحث هغه د وحي بارکه دی المبحث الثالث في تحقيق الوحي في تحقيق الوحي ندلتا مختصر طور باندې یو څو مسائل بتا سوز دکې لومبنه د وحي لغوي معناګانې د وحي لغوي او دویم د وحي اصطلاحي معنی او دریم د وحي اقسام سلورم چې جبريل امین با وحي اخسکول داغه ست طریقه وا وحي بیرغسته پنځم وحي او الهام کې فرق وحي او الهام کې او پنځه شو شپږم نمبر قرآن حدیث قدسی او حدیث نبوي په دې درې واړو کې فرق درې واړو کې او اوم نمبر د قرآن د الفاظو د معانی او بحث د قرآن د الفاظو د معانی او بحث دا او خبره دلته داس د کول دي رومبنه خبره د وحي لغوي معناګانې د وحي لغوي نو د وحي په لغت کې سلور معناګانې راځي سو معناګانې راځي نمبر اول وحي په معنا د الاشاره السريعه الاشاره تیز اشاره تیز لکه قران کې الله فرمای فاوحى اليهم ان سبحوه بكره واصيلا ان سبحوه بكره واصيلا حضرت داود علیہ السلام زکریا علیہ السلام چې الله تعالی ورته وی چې تب خبرې نه کوي تفصیل کې راځي ان شاء الله نو زکریا علیہ السلام د خپل محراب او د عبادت د ځای نه راووت او کو فاوحى الیهم اي فاشار الیهم هغه ته اشاره وکړه په اشاره سره ورته وی ان سبحوه بکرته واصیلا چې تاسو د الله تعالی پاکي بیانوي سبا او بیگا قبل الزوال بعد الزوال یو معنی څه شو الاشاره السريعه پوښ به دویمه معنی وحي په معنی د فطری هدایت فطری هدایت لکه قران کې الله وی واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون واستعرب وحي وکړه رشاتو مچایتا نو وحي سمانا یعنی الله تعالی فطری طور اغه تدا راهنمایي کړي دا چې تاسو له کورونو جوړوا په غرونو کې په ونو کې او د انسانان چې کم ځای چتونه جوړي پاږي نه پوښ بدل د وحي په معنا دا فطری یعنی فطری طور الله تعالی رشاتو دا مچه پوهه کړي دریم نمبر وحي په معنا د الهام سره وحي په معنا د الهام سره لکه قران کې الله وی واوحینا الى ام موسی واوحینا امیر صاحب دکې بنا وګونه لخکارا کا خوب بدن په خپل وځي واوحینا الى ام موسی وای مونږ وحی وکړه مور د موسی علیه السلام ته نو په خود کې خو پیغمبر نه تیر شي او وحی خو کېږي پیغمبر ته نو دلته وحی په معنا ده الهمنا الى ام موسی سلورم وحی په معنا ده وسوسه وحی په معنا ده لکه قران کې الله وی ان الشیاطین لیوحون الى اولیاءهم واذا شیطانان
خپل دوستانو ته وسوسې ورچي الا یوسوسون الى اولیائهم. صحیح. نو لغت کې د وحی څو معناګانې دي؟ څلور معناګانې دي. ها دوهراو کوي. الاشاره السریعه، دویمه معنا فطری هدایت، او دریم الهام وسوسه. دا وګوره په یاد یادول غواړي. ښه دویم اصطلاحي معنا تبار ورشه بچي شب اصطلاحي معنا. نو اصطلاحي معنا د وحي اعلام الله تعالى، اعلام الله تعالى لنبي من الانبياء بحكم شرعي ونحوه. اعلام الله تعالى ونحوه چې الله انبیاءو کې یو نبی ته خبر ورکی، انبیاءو کې یو نبی ته د حکم شرعي یا د بل یو حکم شرعي. نو آسان تعریف دا شو چې د الله یو نبی ته خبر ورکول د حکم شرعي وغیرہ دې ته وحی وایي. دا وحی وایي. تاسو پوه شئ په درېمه خبره د وحی اقسام. نو وحی ابتداءً په دوه قسمه ده. یو ته وایي وحی بلا واسطه، او دویم ته وایي وحی بالواسطه. یو وحی بلا واسطه او بل وحی بالواسطه. بلا واسطه چې دې کې د فرشتي واسطه نه وي، دې کې د فرشتي بذات د الله تر طرف نه پیغمبر ته خبر ملو شي. نو دا بیا دوه قسمه ده. دا بیا یو مدرک بالحواس او بل غیر مدرک بالحواس. مدرک بالحواس او بل غیر مدرک بالحواس. مدرک بالحواس په شب معراج کې الله تعالی بالمشافهه د خپل پیغمبر سره کلام وکړ. نو هغه مدرک بالحواس، حواس سره خو معلوم شي واورېدل شو. او غیر مدرک بالحواس چې په حواس نه معلومیږي اورېدل نشي، دې ته وحی قلبي هم وایي. وحی نو اوس دا وحی کدا په حالت د بیدارۍ کې نو دې ته الهام وایي. دا سوي او کدا په حالت د خوب کې نو بیا ورته رؤیا صادقه وایي. دا رؤیا لکه امام بخاری رحمه الله د بخاری آغاز کې دا روایت نقل کړی دی. اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم. الرؤیا الصالحة او بل روایت ته الرؤیا الصادقة فی النوم. الرؤیا الصادقة چړم باندې د وحی شروع حضور پاک ته وشوه. نو هغه خپل خوبونه چې نبی علیہ السلام بلیدل فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. چې پیغمبر علیہ السلام به یو خوب نه لیدو مگر هغه براته د سبا د سحر د رڼا غونته. سمانا یو مطلب ادارې چې څنګه دا سحر راوخیږي نو فطرتن انسان خوشاله شي کنه. د شپه کې فطرتن انسان خفوي. نو په دې څنګه چې د سحر راختو سره انسان فطرتن خوشاليږي نو پیغمبر علیہ السلام به د خوب لیدو د وجنه دکه څه خوشاله و. دې باندې پوه. دویم چې کله سحر راوخیږي نو د شپې تیاری چې کم شیزونه پټ کړي نو سحر رڼا ښکارا کی کنه. هر یو شی روښانه شي. نو څنګه چې د سحر د رڼا د وجنه پټ شیزونه ښکارا شي دکه څه به د پیغمبر د دې خوب تعبیر ښکارو. دې باندې پوه. نورم بلا وجوهات محدثین ویل دي خدا ځکه تشبیه ورکړه د فلق الصبح سره. او دا زمانه د خوبونو د پیغمبر علیہ السلام شپږ میاشتې و. څو میاشتې خوبونه لیدلي؟ او ټوله د نبوت زمانه څومره وه؟ 33. نو دا 33 کاله چې د دې نه شپږ میاشتې جوړې کړي 23 کاله. د 23 کالو نه چې شپږ میاشتې جوړې کړي نو دا څو میاشتې راځي؟ شپږ څلوېښت. دوی تقسیم که کنه څو به دې جوړي؟ 46. نو د دې وجې نه حدیث کې راځي یعنی 46 شپږ میاشتې راوځي. 46 میاشتې نه
46 شپږ میاشتې راووتې کلونه خو دي درویش هر کال 12 میاشتې نو چې کال په مز نیم کې نو دوه شپږ میاشتې راووتې که نه نو داسې هر کال نیم کا پوهېږې نو ډبل شو که نه شو نو 23 سره چې 23 جمع کې 46 شو نو شپږ میاشتې جوړې شوې شپږ تاسو خبره ذهن ته راځي او په دې کې شپږ میاشتې خوبونه دي د دې وجه حضور پاک فرمایي رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة او كما قال عليه الصلاة والسلام چې د مؤمن خوب دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده ځکه د نبی رسول الله خوبونه څومره شپږ څلوېښتمه حصه ده که نه ده د نبوت د زمانې څه جوړېږي تاسو د حدیث باندې پوه دا مطلب دی نو نبی علیہ السلام لومبني خوبونه شروع شو بیا د هغې نه وروستو وحی شروع شوه او قرآن نزول ابتدا وشوه نو غیر مدرک بالحواس چې دې ته وحی قلبي م وایي نو دا که په حالت د بیدارۍ کې نو بیا ورته الهام وایي او که په حالت د خوب کې نو بیا ورته رؤیا صادقه وایي اوس د نبی علیہ السلام هر یو خوب صادق وي خو ضروري نه ده چې دا د صالح هم وي صادق وي خو ضروري نه ده چې دا چې کله د احد واقع راتله نو پیغمبر علیه السلام د هغې نه مخکې خوب ولیده چې زما لاس کې توره وه او زما لاس کې ماته شوه نو دا خوب خو رښتیا و په احد کې 80 صحابه کرام شهیدان شو خیال لرې خو صالح خو نو نقصان وشو په دې باندې پوه شوې نو دغه ځای کې سلیم الله خان شیخ صاحب کومه شرحه د کشف الباری نو هغې کې لیکلي دي د بخاري د لومبني حدیث چې هر یو خور د حضور پاک صادق وي خو ضروري نه ده چې صالح دې وي بهر کې راځه دې خبرې ته نو دا وحی غیر مدرک بالحواس هغه تقسیم شو دا وحی بلا واسطه دویم نمبر وحی بالواسطه وحی بالواسطه نو دا وحی بالواسطه چې دې کې د فرشتي واسطه وي دې کې د فرشتي نو دا بیا دوه قسمه دی یو د مدرک بالحواس او دویم د غیر مدرک بالحواس یو د مدرک بالحواس او بل دی غیر مدرک بالحواس نو دا مدرک بالحواس د دې بیا مختلف صورتونه دي د دې مختلف کله کله دا وحی براتله لکه څنګه چې دا جرس ګنټی نه ګنګړې ورته مونږ وایو تاسو ته څه وایي ګنګړې نو څنګه چې د اواز وي نو دغسې انداز کې به دا وحی راتله دغسې انداز کې به دې ته وایي وحی تسلسلي لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس احیانا یأتینی مثل بخاری شریف کې دی چې کله کله د دې جرس د دې د اواز په شان وحی ماته کېږي او دویم نمبر کله کله به جبریل په خپل اصل شکل کې راغی په خپل اصل شکل کې نو پیغمبر علیه السلام له به وحی ورکړه دې ته وایي وحی تمثلي لکه حدیث کې راځي احیانا یتمثل لی الملک رجلا چې کله کله فرشتہ ماته د سړي شکل اختیار کی او هغې کې ماته وحی عموما به حضرت جبریل حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه شکل کې راته دحیه کلبی رضی الله عنه داغه شکل کې براته او دا وحی به نبی علیہ السلام ته ډیر آسانه و دا وحی به نبی علیہ السلام ته ولې ځکه چې کله جبریل انساني شکل ته راغی نو چې دا کله ته د خپل نوعیت نه منتقل کیږي بل نوع ته دا مشکل کار وي نو هلته جبریل به د ملکی نوع نه انساني نوع ته رانقل کېده نو مشکل هغه د پاره او چې کله به انساني شکل ته راغی نو د هم جنس نه اخذ آسان وي نو بیا به آسان سره نبی علیہ السلام وحی اخذ کوله دې باندې پوه شوې او دریم نمبر صورت چې کله کله فرشته به اصل شکل کې رااله جبریل او دا به د ټولو نه زیات مشکل و پیغمبر علیه السلام ته ولې ځکه انسان د فرشتې نه اخذ نشي کولی نو چې کله به دا فرشته اصل شکل کې رااله
او نبی علیہ السلام به اخذ کو نو دغه ټیم به نبی علیہ السلام د انساني نوعنا انتقال کو ملکی ته دا ګران کارو نو ردی وجه نه به مشکل نبی علیہ السلام به دا په ما باندې د ټولو نه سخت دی چې کله هغه په خپل اصل شکل کې راشي او اوس بعض علما وایي چې جبرئیل په اصل شکل کې دوه پیری راغلی بس دوه پیری یو پیر غار حرا کې او یو پیر د معراج په موقع باندې غار حرا کې او دویم د معراج په موقع خو بعض علما وایي نه څلور پیری راغلی دی مفتی رضا الحق صاحب العصیدة السماویه کې دوه لیکلي دي دوه پیری راغلی دی او عام مفسرینو څلور لیکلي دي چې څلور پیری جبرئیل په اصل شکل کې راغلی دی نمبر اول غار حرا کې نمبر دویم د فترت د وحی نه بعد چې کله سوره العلق ابتدایي آیتونه نازل شو نو بیا وحی بند وا نو دا سکم دوه کاله بند وا سکم او سو کوئی صدفه ز دوه دریو ته نږدې وا دریو کلونو ته نږدې وا نو دومره زمانہ وحی رانله دغه ته فترت د وحی ویل شي زمانہ د فترت الوحی ده نو د دینه بعد حضور پاک فرمایي چې زه غار حرا ته تلم اذ نودیت من السماء د اسمان د طرف نه ماته आवाज وش نو چې کله مې سر اوچت کړ نو فاذا انا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض چې مې وکتل ناصافه هغه فرشته وا کوم چې حرا کې غار حرا کې ما ته راغلی و د اسمان او د ځمکې مس کې کرسي باندې ناسته و نو بس ما باندې بیا یاره رااله بیا را باندې روب راغی نو زه رالم زر کور ته نو حضرت خدیجې رضی الله عنها ته مې ویل زملوني زملوني چې په ما څه کمبل واچوئ لکه چې یاره سره ته به راشي نو ساړه په سړي راځي نو بیا حضرت جبریل راغی او دغه سوره مدثر دا لومبنه صورت دی چې د فترت د وحی نه بعد نازل یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر نو دین دغه ټیم کې اصلي شکل کو او دریم نمبر چې کله پیغمبر علیه السلام او ته خپل فرمایش وکړو چې ته ماته اصل شکل وخیا او څلورم د معراج په موقع باندې بهر کې دا د فترت چې کومه لومبنه د سوره علق ابتدایي آیتونه نازل شو نو بیا وحی بند شو نو اکثر علما وایي چې دا سکم 3 کاله وا او څوک 3 کاله پوره یادې تقریبي طور باندې بند و وحی نو نبی علیہ السلام وایي چې زروانم غار حرا ته په دغه دوران کې نو ما ته برن आवाज وشو چې आवाज وشو ما سر اوچت کومې قتل نو هغه فرشته وا کوم چې غار حرا کې ما ته راغلی و ان حضرت جبرئیل کورسای کې ناس د اسمان او د ځمکې مس کې حضرت بیا ویریدم روب را باندې راغی لکه لومبنی وحی صورت کې یره راغلی وه پیغمبر علیه السلام باندې دا دې باندې پوه شو نو دغه فترت د وحی شو غیر مدرک بالحواس چې هغه حواس سره نه معلومیږي دې ته وحی روعي وایي وحی روعي لکه حدیث کې راځي ان روح القدس نفث فی روعی نفث فی روعی او دا وحی بالواسطه دیتا وحی ملکی وی او دا قرآن تعلق دی سره دی قرآن تعلق دی سره دی یعنی قرآن نازل دی په وحی ملکی سره په دی کې مس کې بواسطه و د حضرت جبریل علیه السلام نفث چې روح القدس یعنی جبریل د پوک اوخه فی روحی زما په روح کې نو دا دریم مبحثو سلورم د جبریل امین د وحی د اخذ کولو طریقه چې د پیغمبر علیه السلام له وحی راړه نو آلته به اخذ د وحی څنګه کو نو دې کوم د علماء ډېر اقوال دي یو قول دا دی چې جبریل ته الله الهام وکړو نو الهام په ذریعه سره به د قرآن الفاظ یاد کړل او بیا به نبی علیہ السلام لراړل او دې باندې پوښ دا یو قول خو آسان دی دویم بعض علما وایي چې لوح محفوظ باندې با د الفاظ نقش شو نقش غیر اختیاري طور نو آل طرف جبریل یاد کو او بیا به حضور پاک لراړل او دې باندې پوښ او دریم
امام ابو الحسن اشعری رحمه الله وی کوم زمونږ د عقاید امام دی هغه وی چې جبريل به د الله आवाज اوریدو الله आवाज اوریدو خو په سماع غیر صوتی سره سماع ورته زما आवाज اوري خدا صوت ته صوت د الله आवाज صوت نه دی جبريل به اوریدو په غیر صوتی سره څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي او چې هغه به د عامو اوازونو چې کم کیفیت وي هغه کیفیت متصف نه وي هغه کیفیت متصف نه بس څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده نو هغه چې به د الله आवाज وورید نو هغه به یاد کو او بیا به حضور پاک لراړو او دا قول صحیح دی دا قول او د دې تایید د یو حدیث نوم کیږي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای اذا تکلم الله بالوحی چې کله الله د وحی کلام وکي اخذت السماء رجفه شديده من خوف الله نو اسمان کې د الله د يرنا سخت حرکت پیدا شي لرزه فاذا سمع اهل السماء صعقوا چې اسمان ولا ووري نو بهوش شي وخروا سجدا او سجده کې الله ته پریوزي فيكون اولهم يرفع راسه جبريل الى اخر ما قال نو د دې حدیث نم د دې تایید کی او دې باندې پوښوي ها نو دا د جبريل د وحي د اخذ کولو طریقه وا بل مبحث وحي او الهام کې فرق وحي او الهام کې فرق نو دې کې خو فرق آسان دی یو فرق دا دی چې وحي کې دا یقیني معلومي چې دا د الله تر طرف نه ده او الهام کې دا یقیني نه ده معلومه چې دا د الله د طرف نه ده تاسو پوهیږئ دویم نمبر وحي حجت تا او الهام حجت نه ده تاسو شریعت کې ویل دي الالهام المفسر بالقاء معنى في القلب ليس بحجه حجت نه ده خو چې کله د الهام دغه معنا وکي دا کوم چې شریعت والا کړی دا القاء المعنى في القلب القاء المعنى في القلب نو چې دغه معنا وکي نو دا الهام حجت نه ده دا دا یقیني معلومه نه ده چې دا من جانب الله دی او کنه دی او دې باندې پوښو نو دوه فرق شو یو دا چې وحي دا یقیني معلومه چې دا من جانب الله ده الهام کې یقیني معلومه نه دویم وحي حجت تا الهام حجت نه ده رازبل مبحث یو قرآن دی یو تمونږ حدیثی قدسی وایو او بل تمونږ حدیثی نبوی وایو د درو واړو کې فرق څه دی نو د درو واړو کې ما به الاشتراک هغه دا دی چې دا درو واړه من جانب الله دی دا درو واړه من جانب الله دی درو واړو کې ما به الاشتراک دار چې دا من جانب الله خو ما به الامتیاز پکې دا دی چې د قرآن الفاظ او معانی دا دواړه د الله تر طرف نه دي دا دواړه د دې لک تفصیل را روانوم دي او حدیث دا دواړه اقسام که حدیث قدسی دی او که حدیث نبوی دی نو د دې معنا د الله تر طرف نه ده خو الفاظ د الله تر طرف نه نه دا پیغمبر خپل الفاظ دي پیغمبر نو د قرآن الفاظ او معنا دواړه من جانب الله وي یا خو دواړه من جانب الله وي او د حدیث دا دواړه قسمونه د دې معنا د الله تر طرف نه او الفاظ د الله تر طرف نه نه دي تدې باندې پوښیو دا خو د قرآن او د حدیث د دې دواړو قسمونو په مس کې فرق شته اوس حدیث قدسی او حدیث نبوی دې مس کې څه فرق دی نو دې کې فرق دا دی چې په حدیث کې حدیث قدسی کې پیغمبر علیہ السلام الله ته نسبت کوي الله ته نسبت کوي او په حدیث نبوی کې پیغمبر علیہ السلام الله ته نسبت نه کوي نه پوښ حدیث قدسی کې الله ته
نسبت کوي او حدیث نبوي کې الله ته نسبت. نو د قران او د حدیث مس کې فرق دا چې داغه الفاظ او معنی دواړه من جانب الله دي او د حدیث الفاظ او معنی دواړه من جانب الله معنی من جانب الله خو الفاظ من جانب. او بل فرق هم نه پکې چې د قران الفاظ معجز دي او د حدیث الفاظ معجز نه دي. دریم چې د قران الفاظ متعبد بتلاوتین دي د دې په تلاوت ثواب ملاويږي مس په جایز کیږي او د حدیث او الفاظ باندې نه ثواب یعنی هغه چې کوم د قران والا عبادت دی عبادت خو نه دی نور خپل اجر خو ملاويږي خو څنګه چې د قران الفاظ ویل عبادت دی نو د حدیث الفاظ ویل عبادت او مس کې تکول ول حدیث نو مس په جایز کیږي جایز دار متعبد بتلاوتین معنی او د حدیث قدسی او حدیث نبوي مس کې فرق دا شو چې حدیث قدسی نسبت حضور پاک الله ته کوي او د حدیث نبوي نسبت الله ته نه کوي. اخیری مبحث د قران د الفاظ او د معانی نو دې کې درې اقوال دي. یو قول دار چې د معنا د قران دا د الله د طرف نه ده او الفاظ د جبريل د طرف نه دي الفاظ د جبريل د طرف نه دي. دویم فرق چې معنا من جانب الله ده او الفاظ د حضور پاک دي الفاظ د خدا دواړه اقوال صحیح نه دي. صحیح قول دا دی چې قران الفاظ او معنا دواړه د الله تر طرف نه دي دواړه د الله د طرف نه دي. د دې وجنه اهل اصول و اصول فقه والا القران اسم للنظم والمعنى جميعا القران اسم للنظم والمعنى جميعا چې دا د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی د دواړو نوم دی. نو تاسو اصول فقه کې دا ویلي دي بعض خلک وایي قران صرف د لفظ نوم دی صحیح شو او بعض وایي صرف د معنا نو او خو صحیح قول جمهور دا دی چې د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی. نو چې څوک وایي صرف د لفظ نوم دی نو هغه دلایل څه وایي هغه دلایل دغه وایي چې موږ نازل کړی دی قران کې الله وایي کنه او بلسان عربي عربي جبه کې دی. نو اوس د عربي تعلق دا د الفاظ سره معنا خو عربی کې هم دا د پښتو کې هم دا د اردو کې هم دا ده وایي خو فرق چې راځي د عربي او د غیر عربي د الفاظو کې راځي چې دا د عربی الفاظ دي او دا د غیر عربی الفاظ دي او دې باندې پوه او انزال دا د الفاظو کېږي د معنا نه کېږي او چې څوک کوئی د معنا نوم دی نو د هغې د دلیل سره انه لفی زبر الاول وای دا قرآن په مخکنو سابقه کتابونو کې موجود نو آلته خود دې الفاظ نو